زموږ دروازې د هر چا لپاره کولاو دي، خو یو خبره چې روغ سړی وي، نه به د منشیات فروش سره لین دین ساتي، نه به د سودخورو سره ساتي، او نه به چې کوم دی نو په جوړو کې په دې کې راجینامو کې به چې کوم دی نو غلط کار یا صدا کوي. زموږ په ملګري کې په یو شي سړي باندې دا ثابت شو، ابا زموږ په جرګه کې نه. د بجلی بیل چې کومه اضافه راغلي د هغې لپاره قرارداد پاس شو. مشکلاوت قومي جرګه دا غوښتنه کوي چې د بجلی دا بیلونو کې دا کم ټیکسونه دا کم غونډه ټیکس چې ته جوړ کړی دی نو دا د پوري واغستی شي. یعنې مشکلاوت قومي جرګه به د 400 په پالو قزم چوک کې پرلتې غځوي، تنبان به لګوي، او زمونږ احتجاج غواړي بیا هغه داسې احتجاج نه وي. 3 واړو تحصیلونو کې بیا موږ احتجاج کوو، نو حکومت ته زموږ دا خبره ووري. مننه. ایجنډا وه زمونږ 1 پوینټ ایجنډا وه چې زمونږ تنظیم سازي باندې خبره وه. ډېر وخت شو زمونږ تنظیم جوړ شوی، خو هغه کې څه ملګري فعال وو، څه پکې غیر فعال وو. د هغې د وجې نن مونږ دا د اجي صاحب دا فیصله وکړه چې زمونږ د 3 واړو تحصیلونو د شب قدر، د 400 د تنګي، د دې 3 واړو تحصیلونو کابینې چې دي نو هغه تحلیل شوې، ورسره د ضلعي چې کومه کابینه وه هغه تحلیل شوه. د هغې دپاره مونږ کنوینران مقرر کړل. د شب قدر د پاره مونږ رحمت الله مومند صاحب او ورسره حاجی شوکت صاحب، دا دوه مونږه جی دا نه دغه دوه زمونږ د پاره مونږ واغشتل د کنوینر په حیث باندې. د 400 د پاره مونږ ابتهار سراب صاحب او جلال خان کشمیری چې دی هغه مونږ واغشتل. د تحصیل تنګي د پاره مونږ دغه واغشتل ډاکټر الماس صاحب او دوی سره چې کوم د دوی ډیپټي دی هغه ور سره دی. دا چې دی دا د مونږ د 3 واړو تحصیلونو اجلاس کې دا فیصله شو چې دا کنوینران دي دوی په 10 ورځو کې الیکشن کوي او خپل کابینه به جوړي او بیا به د هغې نه پس زمونږ جرنل میټینګ کیږي. همدغسې الف خان شیرپو چې دا زمونږ د ضلعې دپاره شو، هغه به د ضلع 400 دپاره کنوینر مقرر شو، هغه خپل کابینټ دغه کوي. دا ټولې خبرې چې دي نو دا زمونږ په دې اجلاس کې وشوې او دوی ماله د اختیار راکړو او ډېر په خلوص سره چې دي د دې زموږ ملګرو کار کړی. زه دغسې تنګي بار څوارلس ځله صدر د تنګي د وکیلان هم ډېر زیات مشکور یم. دغسې امن جرګې هم د ضلعې صدر یم او قومي اصلاحي تحریک چې کوم دغه دی په ټوله صوبه کې شروع دی نو هغې هم چې کوم دی نو موږ پشکلاوتي ته دا مشري موږ له راکړه د 400 ضلعې، نو زه د هغې هم مشکور یم. بل موږ سره دلته په زیم کې چې کوم دی نو په دغه علاقه کې یو تنظیم جوړ شوی دی چې عام آدمی والا، هغوی هم موږ سره چې کوم دی نو د شمولیت دغه وکړو چې ابا زموږ تنظیم لاندې زموږ سره به کار کوي او د دې منشیاتو د سودو او د دې خلاف به هم جنګ کوي او نور چې کوم زموږ د خلکو په منځ کې کوم راجنامې دي او کوم د خیر ښېګړې کارونه دي پای کې موږ سره مشکوري. دا زموږ اجي صاحب چې کوم دی بلیک اجي صاحب لامین د هغه چې کوم تنظیم دی نو هغه هم زموږ د پشکلاوتي کې د موږ سره مرچ کړی دی او دوی به موږ سره چې دی نو یو ځای هلې ځلې کوي انشاءالله تعالی. چې زه دغسې زموږ د ملګرو دا جذبه او دا خلوصي نو زه دا د الله تعالی نه امید کوم چې دا څنګه دا غټ منشیات فروش چې د تنګي تحصیل نه لاړو ډېر ته لاړل او روان دي لږ پاتې دي، دغسې ورسره دا 2م نمبر چې کوم دا په د علاقه کې کوم خرڅوي دا دوی هم بیخوني کوو دا به هم ختمو. نصر الله خټک صاحب ډېر ښه سوال یې وکړو او په دې جرګه کې چې کوم دی زموږ دروازې د هر چا لپاره کولاو دي. موږ خپلو ملګرو ته دا ټاسک هم حواله کړه چې کوم دا کنوینران دي چې دوی څومره زیات خلک راځي په دې کې خاص کر علما کرام چې دي نو هغې ته دا کوو ځکه زموږ په هر یو ته ویسي کې به دی چې کوم تنظیم یې کې به یو عالم خامخا وي. دوی به چې دی د جمعې په مانځه کې دوی په جنازو کې په دې کې به دوی به دا کوي او هر چا له به ورځي ځکه چې د علما کرامو ډېر زیات اثر دی. باقي موږ سره ډېر غټ غټ خلک لکه میجر اکبر جان، فرمان خان په مانځو کې دغسې نور احسان الله خان دي یا متا نصیر خان چې کوم دی هغه موږ ته دغه کړی چې ستاسو جرګه کې دا کېږم. دغسې په عمرزو کې ظفر الله خان چې کوم اوس د وزیر اعلی د اډوایزر دی هغه موږ سره رابطه کړې چې ستاسو جرګې لرزم. ایس پی دغه چې کوم دی انویسټیګیشن راجب علي خان بل دغه موږ ته د شمولیت اعلان وکړو. دغسې په شب قدر کې ډېر تکړه تکړه خلک او ډېر ښه عالمان ښه فاضلان او په تنګي تحصیل کې دا موږ سره چې کوم دی نو ټول موږ سره په رابطو کې دي او زه مطلب دغسې الف خان درور سره ډېر خلکو رابطې کړي د خال منصور سره کړي نور ملګرو سره. نن ضلعي افسران یا سرکاري خلکه د دې جرګې ولې څه جوړیږي چې دې کې نه ووټ شته او نه نوټ شته، خو یو سړی و چې په دې کې صرف د الله رضا د ځان له آخرت ښه کول دي او د دې ناصرو خلاف اواز پورته کول دي، یعنې سر په تلي کې ښودل دي د پشکلاوتي قومي جرګې غړي جوړېدل دي ځان له آخرت ښه کول دي. د هر سړي یو خپل سیاسي نظریه ده،
خپل سوچ یې دی کې داسې ناظمین دي چې په زرګو زرګو ووټونه یې اخیستي دي خو د پشکلاوتي قامي جرګې ده د هرې پارټۍ خلکه نو دروازې کولو دي هغه نسته وي ډېرې زرداد وي منګا درګې وي ساډېری وي پورې خو زما نمبر چا سره وي رابطو کې چې د ضلعي تنظیمي څه جوړه کړو د تحصیل تنظیمي څه جوړه کړو بالکل دې کې د اغدو لالچ نشته خو د اغدو لالچ نو نن موږ یو فیصله وکړه چې ټول تنظیمونه مات نو مات